علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. د محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم، د محبوب دیدن د پاره ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی. د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي شقي هنر زما دی. مدینې منورې کې چې زیبا دلبر زما دی، د فراق په درد و غم یې زړه پرهر زما دی. پاک محمد مصطفیٰ د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وي دا صحیح خبر زما دی. ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتربد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سره ټول وسلم. تولی آواز نشتا آواز کو نشتا بهر دی بند شي خو چې دن نکولو شي بهر باندې موږ څه کوو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو د رب لایزال او رب بے نیاز لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي. امت مسلمه کې چې تر څو پورې د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام د عشق او د محبت جذبه موجود وه تر اک وخت پورې الله کریم جل جلاله دوی لا په هر میدان باندې کامیابی ورکړې وې او چې د کله نه د دوی رخ بدل شوی دی او د زړونو نه د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام د عشق او وفا مینې او د محبت دغه جذبه چې دا هغه کمه شوې ده نو ورځ په ورځ باندې د ذلت او د خوارۍ سره مخامخ دي. که د عشق او د محبت په دغه لاره باندې انسان سفر کوي نو دا یو داسې لار ده چې په دې باندې ډېر لوی مشکلات چې دي هغه اسانېږي. عام طور باندې دنیا کې انسان چې هغه مخامخ ګوري په دنیا کې نو یو څیز یو سفر که ډېر هم سخت وي خو چې د چا یو ځای کې مینه وي محبت وي او هغه طرف ته ځي نو د هغه سفر هغه سختۍ او تکلیفونه هغه ته نه محسوسېږي. یو سړی عام طور باندې ډېر زیات یریږي د تیارې نه هم یریږي په لاره کې د تلو نه هم یریږي خو چې کله د عشق او د محبت په لار باندې
دی بیا د خپل محبوب دیدن دپاره ځي، دی بیا نه یریږي، نه یې پروا راځي، نه ستړي کېږي. چې د چا د ډول باجو سره مینه یي، تاسو به کتلي ټوله شپه هغې ته ولاړي او شپه تېره شي، هغه نه ستړي شي، نه ورله خوب ورځي. وجه دا وه چې مینه یې د دغه شي سره ده. نو گویا کې په محبت باندې د سخت نه سخت او د مشکل نه مشکل سفر هم الله جل جلاله انسان ته اسانوي. او چې محبت نه وي، یو سړی په زور باندې یو ځای کې کېنی، نو هغه دا یو منټ ناست هم ګرانه شي. په زور یو ځای ته بوځې، د هغه زړه نه د 1 کیلومیټر هغه ته 100 کیلومیټر ښکاري. ولې زړه یې نشته دغه طرف ته؟ د دې د وجې نه چې تر څو پورې زړونه د مدینې منورې جانان مبارک طرف ته مایل شوي نی مکمل طور باندې. اولیاو به ټوله شپه الله ته عبادت کو، څنګه به کو؟ سړی حیران شي چې ټوله شپه الله ته ودرېدل څنګه کېږي؟ دا خو ډېر یو تکلیف دی عمل دی. موږ چې 2 رکعاتو باندې ودرېږو نو زموږ املا درد شروع کي. هغې به ټوله شپه الله ته ولاړو، مګر تکلیف به نه ورته. وجه دا وه چې هغې له به د الله د عبادت خوند او مزه ورکړې وه، د الله سره د مناجات او هغې له خوند ورکړی و. نو ټوله شپه به ولاړو، مګر په دې ولاړه باندې به هغې ستړی کېدل نه، بلکې دی چې کوم څیز انسان له خوند ورکوي، نو خو بیا انسان نور هم کوي. په دې وجه باندې که د اسلافو زندګۍ ته وګورو، نو د اسلافو په ژوند کې ټول ژوند دی د خپل محبوب او مطلوب او مقصود د مینو د محبت نه تعبیر و. خلکو له هم په زړونو کې د خپل محبوب او مطلوب او مقصود محبت اچولی دی، په خپل هم یو رګ کې د خپل محبوب مینه وه. او د هغې مینې او د محبت د خاطره بیا د هغه په لاره به تلو هم خوند ورکو، په هغې اتباع هم مزه ورکوله، او د خپل محبوب علیه السلام په یو سنتو باندې به هم ځان قربانو. نن چې کله د عشق او محبت کم شو او خلکو زړونه چې دی هغه نور طرف ته مایله شو، نو سفر د دین په لاره باندې ډېر زیات ګران شو. بابا جی مبارک ژوند خو تاسو بار بار اورېدلی دی، کتلی مو دی. زه کوشش کوم چې هغې د عشق او د محبت د هغې برخو، د هغې څو جلکونو، د هغې څو واقعاتو نه تاسو ته بس څو جلکه درته بیان کړم. بابا جی مبارک یو کتاب دی، سبحان الله نومې دی، او په هغې کې عشق صادق د خپل سفر واقعه کړې ده. او دا سفر چې دی سفر د مکې معظمې او سفر د مدینې منورې دی. انسان چې هغه ګوري یو حرف نه کم د عشق او د محبت جلک چې محسوسیږي، نو عقل و فکر حیران پاتې شي په یو ډېر عجیبه انداز باندې، په یو ډېر ناشنا انداز باندې. هغه بابا جی مبارک فرمایي چې کله زه به درته سفرنامه اوږده ده، زه به درته کم سفر چې د مدینې منورې نه شروع شوی دی، د مکې معظمې نه مدینې منورې ته چې څنګه بیت الله شریف و، بیا د هغې نه راجدا کېدلو، ټول واقعه بابا جی بیان کړی دا چې انسان ګوري بس د کتو سره او د اورېدو سره تعلق ساتي. وایي چې کله مونږ مدینې منورې په طرف باندې روان شو، او په لاره باندې د مدینې منورې دغه هوا، دغه فضا او د مدینې منورې په طرف کې دا غیر چاپیر چم باندې د کاڼو ته، د غرونو ته، د شګو ته مونږ کتل. بابا جی مبارک فرمایي داسې محسوسېده لکه چې د هر طرف نه د عشق او د محبت آوازونه پورته کېږي، او دا ټول سنګریزې او دا کاڼي او دا شګې د حضور عاشقانو ته مرحبا وایي. او بیا مو ورته په دې نظر باندې کتل چې مونږ وی چې دې ځایونو کې به زما محبوب علیه السلام به دې ځایونو ته ډېر کتلی وي، په دې لارو به چېرته یو ځل حضور تللی وي، د حضور علیه السلام مبارک صحابه به پې تللی وي. او بیا مو ورته په دې شوق او په دې ذوق او په دې محبت باندې کتل چې اوس به هم دې ځای ته د ټولو نظر د مدینې منورې هوا چې ده دلته د ټولو نظر را رسي. په دغه انداز د عشق او د محبت باندې دا سفر روانو
چې کوم د بس ډرایور و د هغه عایش نوم او د عایش چې و ښکلی عربي نوجوان و نو د مخکې نه په دې سفر کې زما حالت لیدلی و چې په دې حاجیانو کې دا یو کس چې دی په د مدینې منورې دا نوم او دا لارې کوڅې دا ډېرې ښې لګي نو هغه به چې څه خبره هم کوله او راته وې شاته به اواز کو نو ما ته به اواز کو چې ته چرته یې دا فلانې ځای دی دا فلانې ځای دی دا فلانې ځای دی باباجي مبارک فرمایي چې رو رو حدود د مدینې منورې رانږدې شو او د مدینې منورې حدود چې رانږدې شو زړه او روح په ویلي کېدی شو ما وی چې اوس بدرنګ سات لا هغه دربار راځي چې ستا د مرادونو او ستا د ارزوګانو د تمناګانو یو منبع او مرکز دی وی چې دغه ته نږدې کېدو حتی چې حدود د مدینې منورې شروع شو یا هغه ووی چې بس مدینه منوره نږدې ده نو عاشق صادق فرمایي چې ما دا خپل ګریوان چې دی دا خپلې تڼۍ دا مې د مدینې منورې د هوا ته کولو کړی او زما په دردېدلې او هجران وهلې سینه باندې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د وطن د وصال هغه ښکلې ښکلې هوا لګېده او زما سینه چې کم دی نو دا څه کوله دا هغې سیرابوله او زما د اوښکو یو سیلاب روان شو بعد باباجي الفاظ دی وي د دې مخ د پټي نه به کله به د مخ د پټي ته ورسېدله او کله به یې راله د سینې صحرا سیرابه کړه په دغه انداز باندې دا سفر شروع هسې زلک تصور کې راولی چې یو عاشق د هجران دردونه تیر کړي وي تکلیفونه یې تیر کړي وي او فرمایلی وي په زړګي باندې مې غم شو د هجران ډېر د وصال په مینځ کې تیر شولو دوران ډېر او غمجن زړه مې د هجران تیرو کې گیر شو رانما که مخ دلبره په احسان ډېر او یو ځنې مه په دربار کې د پراته دي په سوونو او زرګونو مشتاقان ډېر چې وریځ مې ستا د مینې په زړه راشي نو وریږي مې په مخ باندې باران ډېر او ماله تا غوندې آقا په جهان نشته تاله ما غوندې زرګونه غلامان ډېر که د پور تکړې په ناز د حیا سترګې نور به ووینې په خپو کې شهیدان ډېر او هره شپه دې د دیدن په تمنا وي تا پسې محمد امین وي پریشان ډېر چې چا په دغې تکلیفونو د هجران په دغې دردونو کې چا خپلې شپې ورځې سبا کړې وې د زړګي د هجران د یاره نه لرم طاقت نور او چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور او زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور او یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور او د محمد امین دلبر رب د پاره اوشوه ختم کړه دوران د فراقت نور چې په دغې دردونو د هجران کې خپلې ورځې او شپې سبا کړې وي او بیا په داسې د وصال لمحې راشي نو بیا به یقینا چې د عاشق صادق انداز جدا و د مدینې منورې دغې هوا ته مې د خپل سینه مخامخ کړه او قلم مې راواغسته او دغې نسیم ته زه مخاطب شم او فرمایل مې چې دا د باغ نه د جنت نه نسیم راغی که د زلفو د دلبر نه شمیم راغی او دا نافې دي د ختن چې ترې خوشبوزي که زما جانان لایق د تعظیم راغی دا نن شمس و قمر دواړه جلوګر شو که په ځای د وصال در یتیم راغی او د جنت په منارو حوران ولاړ شو په ظهور سعجب حسن سلیم راغی په ظهور سعجب حسن سلیم راغی او محمد امین بیا بیا مبارک شاه د وصال زید محبوب کریم راغی دغه کم دا بس ډرایور چې و عایش نومې و چې کله بیر علی هغه د مدینې منورې د حدودو نه مخکې د حرم نه چې بهر یو دروازه لګېدلې وه او اوس هغه چې د په توثیق راغلی د هغه ورانه شوې ده وي اکه ځای ته چې ورسېدو نو هغه عایش چې کوم دی د هغې نه وړاندې شاته وکتل او وی چې فین محمد امین په خپل عامیه زبان کې ووی چې چرته دی محمد امین وی ما ورته وی چې قربان دې شم زه د شاته ناست یم وی راته وی چې شوف هو المدینة المنوره وګوره مخامخ مدینه منوره ښکاره شوه باباجي مبارک فرمای د دې الفاظو په ویلو سره
وی چې د دې نوجوان د دې خولې د الفاظ وتلو ما وی زړه مې بهر ته راووته زړه مې بهر ته راووته او گویا شم چې الصلاة والسلام دلبره بیا او هغه تیر ژوندون مې شو له سره بیا او ستا د حسن تماشه که هر چا وکړه یاد به نه کړي له شمسو قبره بیا چې استاز راته هنر ستا د عشق وښود لاس به وانخلم له دې هنره بیا او د هجران خزان د تیر شلو محبوبه د وصال بهار د شو له سره بیا ستا د حسن تماشه که هر چا وکړه یاد به نه کړي له شمسو قمره بیا او رب د پاره یو غمجن سلام خو واوره د محمد امین له خوږ جګره بیا چې ورښکاره شو او دروازه باندې ورننوتو ناڅاپه شین ګنبد د مدینې منورې د جانان مبارک ښکاره شو ما وی چې والله زار کړم ترې اته واړه جنته که لورایه د روضه ښکارېږي بیا والله زار کړم ترې اته واړه جنته که لورایه د روضه ښکارېږي بیا نو بیا هلته باباجي مبارک فرمایي زما چې کوم د اوښکو سیلاب و زه دومره وارخطا شوم چې زما د اوښکو سیلاب هم ودرېده زما د سترګو نه اوښکې متښتېدې زه دومره وارخطا وم دا په ویښه که په خوب یم محبوبه مدینه منوره کې چې ګرځېږم زه داسې ومه چې ما نه ځان ورکو او بیا مثال ذکر کړی دی باباجي صاحب مبارک مثال ذکر کړی دی وایي چې کله تږې په سیلاب باندې لوشي تږې په اوبو باندې سیلاب باندې نو د هغه بیا اوبو څکلو ته خیال نه وي وایي زه داسې لاوش هم دغه وخت کې چې زما د هر طرف نه زما خیال خاطر ورک شو چې دا زه په ویښه باندې یما که په خوب یما ژوندی یما که روح رانه وتلی دی چې اوس بدرنګ ساعت لا روضه مبارکه د مدینې منورې د جانان مبارک رانما شي نو چې کله د عشق او د محبت په دغه لاره باندې دا سفر و په دغه لاره باندې نو بیا به ضرور خبره ده چې بیا به د حضور مبارک توجه وه بیا به زما د کریم آقا مبارک نگاه نازم و ځکه خو ځان ته د 15 میاشتو 14 ورځو دپاره په خپله باندې حضور پاتې کوي او بیا ورته وایي فرمایي ورته چې ای زما عاشقه چې ما ته مخامخ ناست دی زما شعار ولیکه بیا باباجي مبارک د حضور مبارک په ارشاد باندې اشعار لیکي او دی په مقدمه کې چې څنګه شروع کړې ده نو دی بیان کړي دي چې دا فقیر چې دلته کېناسته او د حضور په ارشاد باندې کېناسته نو هم دی محبوب ورته وفرمایل چې زما فقیره چې ما ته ناست دی زما شعار ولیکه بعض شخصیت داسې وي چې د هغه شعار په دربار د رسالت کې مقبول وي په هغې باندې سند د قبولیت د مدینې منورې د جانان مبارک د طرف نه لګېدلی وي نو بیا هغې له چې الله پاک شهرت ورکوي بیا په حق انداز باندې ورله ورکوي د حضرت علامه امام شرف الدین بوصیري رحمت الله تعالی علیه چې قصیده برده شریف ویلې ده او دا اکا قصیده برده شریف ده چې والله چې څوک د عشق او د محبت دپاره وایي د هغې په د عشق او د محبت درد سیوا کیږي چې څوک د فصاحت او بلاغت سمندر پکې ګوري نو هغې لګیا دي د فصاحت او د بلاغت سمندر د یو شعر نه روباسي او عاملان چې لګیا دي هغې د عمل په ذریعه باندې نو هغې وایي چې په دې کې دا تاثیر دی په دې کې دا تاثیر دی هغې پکې په هغې باندې ستړي شو همدارنګې چې د عاشقان په د خپل عشق او د محبت درد سیوا کوي د هغې بیل تاثیر دی طلبا چې پکې څه کوي اجرا کوي او لګیا وي هغې پکې د عربی لغت زده کوي نو هغې دپاره هغه یو بیله چې کوم دی خزانه ده نعتخوانان حضرات چې په دغه انداز کې وي د حضور علیه السلام مبارک په دربار رسالت کې د درود السلام پیش کولو دپاره د هغې بیل لطف دی هغې وجه دا ده چې قصیده برده شریف چې دا په دې باندې مهر د قبولیت او سند د قبولیت د مدینې منورې د جانان مبارک لګېدلی دی ځکه خو د دې په یو شعر کې کمال دی ځکه خو د دې یو شعر کې چې کوم دی الله پاک یو عجیبه تاثیر یې ښودلی دی او دا د دې مبارکو تاسو واقعه خو مشهوره ده چې بیمار شو بیا چې کوم دی فالج پې اټیک وکړه بیا د شپې دا قصیده د حضور دربار کې جوړه کړه او بیا دا مبارک خوب ویني چې زما جانان مبارک ورته وایي چکه قصیده راته ووایه چې کومه تا بېګا زما په دربار کې جوړه کړې ده زما په شان کې جوړه کړې ده بیا دې مبارک چې کوم دی څه کېږي د هغې په برکت او طفیل باندې هغه فالج
زده وجود چې کم دی د حضور مبارک د صادر په طفیل باندې الله پاک مکمل صحیح و سالم کوي. نو د باباجي اشعار هغه اشعار دی چې باباجي مبارک دا اشعار چې وو دا د حضور په دربار کې مقبول اشعار دی او دا داسې اشعار دي چې باباجي مبارک په دلته هم کم کتاب ولیکو. دا موږ مشرانو نه اورېدلي دي او باباجي په خپلو کتابونو کې لیکلي دي او اخره کې پکې لیکلي دي چې دا کتاب ما د دې ځای نه دې وخته پورې یعنی باباجي چې په څومره کتابونه لیکلي دي دا ټول کتابونه بیا باباجي د حضور علیه السلام مبارک په وړاندې بیا د پاره د تبرک او د حضور دربار کې د پیش کولو د پاره ویلي دي. باقاعده ورسره تاریخونه لیکلي چې دا کتاب ما دلته ختم کو تبرک د پاره مې ووې. ما ډېرو کتابونو کې یو قتل لیکل ورسره شته چې کوم کتابونه لکه د روضة الحبیب خو باباجي صاحب الته لیکلی دی نو دا خو الته لیکلی دی په هغه 15 میاشتو کې خو چې کوم یې دلته لیکلی نو اسرار مدینه او نور کتابونه یې دلته لیکلي دي خو هغه بیا د حضور دربار کې پیش کړي دي. نو دې وجې نه عقب د عشق او د محبت سفر چې و هغه په داسې انداز باندې و چې یو ادا چې وه هغه دې مبارکو ته څه وه د حضور د عشق او د محبت چې هغه آسان هم وه او په هغې باندې چې سفر کو یقین وکړئ نن داسې وخت دی چې څومره یو دغه زمانه ده ګاډي راغلل لارې کوڅې پخې شوې سهولتونه راغلل او چې باباجي صاحب مبارک کوم د دین اسلام تبلیغ او ترویج او اشاعت په کومو علاقو کې کړی دی والله چې مونږ د دې ګاډو سره او مونږ د دې هر څه سره نن هغه ځای ته نشو رسېدی. هغې وجه دا ده چې دی له الله پاک هغه طاقت ورکړی و او هغه طاقت چې دی هغه داسې طاقت و چې یو ولی له الله هغه طاقت ورکړي په زرګونو خلک هغه کار نشي کولی یو د الله ولی چې هغه څنګه کوي. نو چې خبره مې دې پورې کوله دومره تمهید مې چې کېښوده چې کله سفر د عشق او د محبت راشي نو بیا په هغې باندې انسان ته په دنیا کې تګ آسان شي. بیا صرف 120 مجاهدینو اول 80 بیا 120 مجاهدین بیا 465 مجاهدین 3 پیرې باباجي د کشمیر جهاد کړی. یو پیرې د ابتاباد نه واپس تللی دی چې معمولی غوندم ټیک شو واپس تللی دی 6 ورځې پس بم باندې لګېدلی و او چې ټیک شو واپس لاړ. 3 پیرې جهاد کې باباجي مبارک تر د سرینگر پورې چې تللی دی نو تاسو د کشمیر هغه تاریخ وګورئ صرف 9 کسه باباجي سره آخره کې 7 کسان ورسره و د 9 کسانو کې باباجي صاحب په خپله باندې او د 9 کسانو پورې باباجي صاحب دومره مخکې تللی و چې د سرینگر نه صرف 1.5 کیلومیټر لرې و گویا که سرینگر دروازې ته رسېدلی و 1.5 کیلومیټر صرف د سرینگر نه لرې و مګر دا ټول کشمیر چې دی فتح کړی دی دی په یوازې باندې فتح کړی یعنی د دې واتو مجاهدینو سره انسان سوچ کولی شي چې یو طرف ته د لکونو زرګونو فورسي د هغې سره د غټه غټه اسلحه او بیا د هغه اسلحه هغې باقاعده طور باندې د مجاهدینو سره اسلحه هم معمولی وړه اسلحه ده تعداد هم انتهایی کم دی مګر بیا هم په مخ کې باندې روان دي او پروا نه د جان شته نه د بل څه شته او لګیا د کفار په شا باندې روان دي. وجه سوا هغه ایمانی طاقت او هغه د حضور د عشق او وفا طاقت او کم چې د مسلمان د پاره لوی ہتھیار دی. کم بارہ کے قلندر لاہوری فرمائی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دا کم بارہ کے قلندر لاہوری فرمائی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی اور دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. او بابا جی مبارک با یو مشهور شعر دی په دغه وخت کې نن عزتمندو سړی کشمیر ته وګوري زړه ودردېږي. هغه ورځ هم د قوم د یو ادارې د مشر بیان راغلی وي موږ کشمیر سره ولاړ یو. مې څنګه ولاړ کشمیر لاړه سودا یې وشوه 80 لکو نه زیات مسلمانان 4 میاشتې وشوې محصور دي خوراک نشته بل څه نشته ته موږ سره ولاړ یو څنګه ولاړې د بې غیرتۍ او د بې حسۍ
یو حدی چې انسان کې وي. قسم په ذات د خدای من حیث القوم چې دا قوم په دې مسله کې کم مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده او د خپل رونو صرف تماشا کوي تماشا او یقینو کې درد نه محسوسوي. دا به وخت او تاریخ ښیي چې دا څومره غټه مجرمانه خاموشي ده، څومره د افسوس خبره ده، مګر د هغې باوجود بس اسم نشته. ولې عزتمندو خلق نه نه که مونږ دا جنگ وکړو، جنگ چې کوم دی راغی نو دا چل به وشي، پاکستان به داسې شي او دغه به داسې شي او دا به داسې شي. چې د جنگ کېدو نه وړاندې خلک لګیا دي د هغې ته بیانوي. نو داسې خلک هم جنگ کولی شي چې څوک د مرګه چې کوم دی یریږي د خپلو مزو د یارې نه چې دا حکومتونه به ختم شي، دا کرسۍ به ختم شي، هغې جنگ کولی شي. مسلمان چې همیشه اعتماد کړی دی، فاصله هوی نه دی کړی، په خپل ایماني غیرت او د الله په تایید او مدد باندې کړی. تورنزو باباجي صاحب مبارک غازیانو ورته وی قربان باباجي ګولۍ ختمې شوې، د انګریزانو سره جګړه وه، لوی فورس بړه ختلی ورته وی چې ګولۍ ختمې شوې. باباجي صاحب مبارک صادر وڅنډه او د هغې مجاهد اعظم د هغې صادر نه د ډمبرو مچۍ روانې شوې او ټول انګریزان یې په مخه باندې واغسته. لبیک یا رسول اللہ جمع باندې زما طبیعت خراب دی، تاسو ټول غلی یې. زما بالکل دا درېیمه ورځ ده، دا نیم طرف چې دی دا غوږ او دا دی راله مکمل نیولی. زه بالکل اوس مې تقریر ته مې نن بیخي تاب نه راته چې زه تقریر وکړم او زه کښېنم. مکمل بند دی دا درې طرف، تاسو به ګوره بالکل پړسېدلی دی دا طرف. نو که زه هر څنګه هم یم کم از کم خپل جذبات چې دي هغه مه کمزوري کوئ. الله کریم مسلمان له ډېر لوی طاقت ورکړی دی، ډېر لوی ایمانی جذبه یې والا ورکړې ده. سړی سوچ وکړي باباجي صاحب دی په یوه ورځ باندې 900 انګریزان د ناقي په غره باندې مردار کړي دي په یوه ورځ. ګایډ پلټون به ورته وی، ګایډ پلټون او مکمل پلټون تباه شوی دی په یوه ورځ باندې. او دا زمونږ لیکلی شوی تاریخ نه دی، دا د پاکستان په سپیشل برانچ او ارکایوز کې لیکلی شوی تاریخ دی. او هغه وخت کې چې کوم مخبران انګریزانو مقرر کړي دا د هغې د وخت خبر دی. په یوه ورځ باندې مجاهدینو 900 انګریزان چې دي دا مردار کړي. او باباجي صاحب مبارک او مشر باچا ګل صاحب مشر باباجي چې و هغه کمزور و، په ټیم کې بیمار و، هغه په کټ کې راوړی او د ناکي په لمن کې هغه د دې مجاهدینو د استقبال دپاره خپلو چې کم دی مریدانو راوړی او چې باباجي مبارک سره د لښکره را روانو د بره نه او په اسونو باندې او په کچرو باندې دومره لوی مال غنیمت و چې مسلمانان مجاهدین د هغې د راوړو نه عاجز و. او په دغه انداز باندې چې باباجي صاحب مبارک سره چې کم دی دغه لښکر شاته را روانو، په دغه ټیم کې باباجي مبارک اشعار ویلی دي او هغې دا ویلی دي چې کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک، کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک، او دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان، تیغ او تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري څوک، او شمع د دین د محمد رسول الله بلده لکه پتنګ پرې ستي کېږي چې ایمان لري څوک. او دا د غیرت وینا سود نه کړي بې غیرتو لره، په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک. باباجي مبارک د مخکې نه ویلي زما وینا باندې هر څوک نه پوهېږي، چې چا کې غیرت ایمانی هغه زما وینا باندې پوهېږي. د بې غیرتو بې دینو بې حمیتو یا د حاسدینو د هغې زما د وینا سره کار نشته. زما وینا چې دا په هغې باندې د غیرت والا پوهېږي، چې چا کې ایمانی غیرت وي. دا د غیرت وینا سود نه کړي بې غیرتو لره، په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک. او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی، ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک. که الله پاک مونږ اوس هم د دغه غیرت ایمانی د حضور د عشق و وفا په دغه طاقت باندې الله پاک مونږ چې کوم دی سکی معمور کی او زمونږ سینې په هغې باندې معمورې شي،
نو والله که کشمیریان مظلومان بیا دغسې چې کوم دی محاصرې د لاندې ژوند تیر کي که بیا هغوی داسې خو افسوس خبره دا ده چې اکه جذبه ختمه شوه چې د کومې جذبې مغرب د ختمولو کوشش کو ورځې تیریږي د ملک وزیر اعظم ظالم بدبخته د دواړو جهانو د سردار په شان کې العیاذ بالله الفاظ د ذلیل استعمال کړه خبره به ایره شي د خلکو نه چې څوک مشهور دی د یو ټرن دپاره د هرې خبرې نه چې کوم دی واپس کیږي د دومره غټې خبرې نه چې دلته واپس کېدل واجب دي د هغې نه واپس کېدل نشته او زه په هغې ملیانو باندې صدها لعنتونه ویم چې چای د دوو خبرو کې چې هلته دوه خبرې وشوې نو څه چلې وکړه ډایرکټ کېناستل ویډیوګانې جوړې کړې وزیر اعظم د اسلام ترجمانی کړې ده او زموږ سترګې اوچتې کړې دي کم از کم چې غیرت ایمانی در کي اوس هم راشه اوس هم ورته دا ووایه که نه چې دلته خو تا اکه کار کړی دی چې دا خو ناقابل معافي جرم دی مگر باوجود د هغې مجرمانه خاموشي ده ولې عزتمندو هغه کوم د عشق و وفات طاقت چې و هغه مغرب سلب که زمونږ نه مونږ ته پلار عزت ښکاري مونږ ته د رور عزت ښکاري مونږ ته د خاندان عزت ښکاري مگر د حضور د عزت خبره راشي خلک بیا سرونه ټیټ کی خبره صرف دقلته ورانه شوه د سند په اسمبلی کې زمونږ پارلیماني لیډر مفتی قاسم فخری صاحب دته د ذلیل اعظم لفظ استعمال کړ نا صافه په لکه د لیوانو سپوټول را پاسېدل او دا ته څه کې او ته چې کوم دی د وزیر اعظم بې عزتي دې وکړه او دا الفاظ تا ته شریعت اجازت درکوي او دا داسې کوي دا داسې کوي هغه ورته وی د دې دپاره مې استعمال کړه چې زه د قوم ته وښیم چې دا دومره بې غیرته شوي دي چې په خپل لیډر باندې غیرت ورځي خو د دواړو جهانو په سردار باندې بیا غیرت نه ورځي عزتمندو چې کله د یو قوم حالت دا شي نو بیا به کشمیر ځي زموږ نه کله چې د یو قوم حالت دا شي بیا به د فلسطین بچي چغې وهي کله چې د یو قوم حالت دا شي نو بیا به زمونږ او ستاسو وینې تویېږي چې د یو قوم حالت دا شي نو بیا به موږ دغه رنګې عذابونو کې مبتلا کیږو راځه عزتمندو چې موږ دا عزم وکړو چې موږ به انشاءالله تعالی نور د بې حسه او د بې غیرتۍ د دې ژوندون نه بهر ته راوځو تاریخ لبیک یا رسول الله په دې وخت کې تاسو ته دا پیغام درکوي او د حضور امیر المجاهدین د قبله بابا جی د هغه په صورت کې الله د امت له یو داسې لوی نعمت ورکړه چې والله العظیم چې دا به زموږ نسلونه هم په دې باندې بیا فخر کوي چې زموږ مشرانو د یو لوی مجاهد سره مرسته کړې وه د هغه سره لاس په لاس او میدان کې ورسره ولاړو قسم دې زموږ نسلونه به فخر کوي په دې باندې ځکه چې زموږ قوم فطرت او نیچر دا دی چې دې نه څوک لاړ شي دی بیا وروستو لاسونه مروړي یاره ډېر ښه سړی و د وروستو لاسونو مروړلو نه نن چې کوم دی د دغې هستی قدر وکړئ او نن ور سره شانه بشانه ودرېږئ والله زما یقین دی چې انسان له الله طاقت ورکړی دی دا د الله وعده ده یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم الله د وعدې خلاف نه کوي جل جلاله د وعدې خلاف نه کوي چې الله جل جلاله وعده وکړه چې د ایمان خاوندانو که تاسو زما د دین دپاره میدان کې ودرېږئ نو زه به ضرور ستاسو مدد کومه سوال نه پیدا کیږي چې بیا الله زموږ مدد ونه کړي که موږ د حضور د دین دپاره میدان کې ودرېدو او یقینا چې الله به زموږ مدد کوي خو د هغې دپاره ضروري دا ده چې د بې حسۍ او د بې غیرتۍ د دغې خړ سیلاب نه راوځو چې د دنیا مفادات شي د دنیا مفادات نو د خپل د پارټۍ مفادات چې وي نو دا ډاکو دی دا غل دی او د ده نه چې کوم دی زموږ څه تمه ده لس ورځې مخکې به یو شان خبرې خو چې انسان یې پارټۍ ته راشي نو د پارټۍ ته راتلو سره زموږ د بې حسۍ د بې غیرتۍ د بې ضمیرۍ بیا دا علم دی چې بیا وایو دا مونږ په مدینه منوره کې خپې له خپې لیدلې دی او دا خو لوی عشق رسول دی یعنی بیا سهاره د کمې خبرې الو په داسې وخت کې ته عشق رسول جوړو چې هغه په دین باندې مکمل حملاور دی په داسې وخت کې ته عاشق رسول جوړو چې آسیا ملونه د رهایې ذمه په خپل اغسته ده مغرب ته چې کم دی سینه ډبولې ده چې او ما کړی دی دا کار په داسې وخت کې ته عاشق رسول جوړو په داسې وخت کې چې هغه ښکاره د حضور دربار کې د الفاظ استعمال کړي دي او تر اوسه پورې توبه نه ده ویسته څومره زمونږ معیار وغورځېده څومره مونږ لاندې راوغورځېدو عزتمندو یاد ساتئ چې حالت دا وي په کومو سترګو به د مدینې منورې جانان ته مخامخ کېږو به دا سوچ وکئ کم زمونږ به ځان سره سوړو د حضور دربار ته دا منځونه چې دا د دکانونو حسابونه پکې کوو د دنیا حسابونه پکې کوو که دا روجي چې دا ګډ وډې چې کم دی ټوله ورځ پکې غیبتونه کوو
کم عمل به داسې وي چې موږ به د حضور دربار ته وړو. زه وایم والله یو عمل داسې شته چې ستا د نجات سبب او ذریعه جوړه شي، او هغه عمل دا دی چې ته غیرت وکړې د مدینې منورې په جانان مبارک باندې. نو حضور بیا په خپل هم غیرتمند او غیرتمند خوښ هم دي. نو چې کله دې وکړه بیا به د الله دنیا هم ښه کړي او آخرت هم ښایسته کړي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.